واقع را یاد شو ډېر عجیبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت عمر جړل عمر ځینې انسان چې ډېر سخي که نه ډېر زیات سخت مزاجي خلک وایي چې دله به ملا جړه ورځي په خپله زندګۍ کې. چې داسې انسان اول جاړي نه چې بیا جاړي که نه مخلوقات جړوي د خپل ځان سره. ابوبکر صدیق صاحب منع کوي ته خو دونه غټ سړی ته جاړې دا څه کې. نبی علیه الصلاة والسلام جسم مبارک داسې پروت و. حضرت عمر راغی هغې ته ودرېد. حضرت ابوبکر صدیق ته مه جاړه هلته حالات خراب شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ودرېد خلکو ته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام وفات شو. اے خلکو ابوبکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وفات شو. که تاسو د نبی علیہ السلام عبادت کوئ چرته نبی علیہ السلام بالکل عبادت مه کوئ واپس مرتد شي. او که تاسو د الله جل شانه عبادت کوئ په الله مرګ نه راځي. حضرت عمر جړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ منع کو مه جاړه. زه به ولې نه جاړم داسې مخامخ شو. نبی علیہ السلام جسم مبارک ته پروت نبی علیہ السلام جسم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي یا رسول الله بأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام. زه به ستا په جدایۍ ولې نه جاړم. لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله ستا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه هغې ته به تا ډډه والې او د جمعې خطبه به دې وي یا رسول الله. بیا فلما کثر الناس اتخذوا لك منبرا کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله نو بیا صحابه کرام ستا دپاره یو منبر جوړ کړو چې کله د خپلې حجرې مبارکې نه راووتې یا رسول الله. افلما تجاوزته کله چې هغه ستنه تا کراس کړه او د هغې نه راوړې دي حن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله. هغه ستنې په تا پسې جړلي او صحابه کرامو د هغې جړه اورېدلې او ستا په جدایۍ باندې خو هغه ستنې هغه ونې جړلي وي یا رسول الله هغه تنې جړلي وي یا رسول الله. زه به ستا په جدایۍ ولې نه جاړم. حضرت عمر وایي فحنت ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله. هغې تنې په تا پسې جړلي وو په مسجد نبوي کې او صحابه کرامو جړه اورېدلې وه. فامتك اولى بالحنین الیک یا رسول الله. ستا امت خو زیات حقدار دی چې په تا پسې وجاړي او ستا په جدایۍ باندې. وبأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم. ای زما خوږ پیغمبره ستا د فضیلت لپاره خو دا کافي ده چې ته یو پیغمبر وې. نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي اول هغې خطا وکړي وروسته د هغې دپاره الله جل شانه د معافۍ اعلان. حضرت آدم علیه السلام هغه بوټی غوڅه کړو د هغې نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. معافي وروسته وه خطا مخکې وه او دا تر ټولو انسانانو سره کېږي. خطا اول کې معافي وروسته کېږي. یا رسول الله وایي زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي الله ستا معافي مخکې ذکر کړې ستا خطا یې وروسته ذکر کړې. عفا الله عنک لما اذنت لهم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانه دې تا ته معافي وکړي تا ولې دې ته داسې وي. الله جل شانه ستا خطا وروسته ذکر کوي او ستا معافي مخکې ذکر کوي. ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده یا رسول الله. یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره ډېره کافي ده چې الله جل شانه لقد بعثك الله آخر الانبیاء الله جل شانه ته آخري پیغمبر را لېږلی وذکرک اولا او په قرآن مجید کې ړومبی تذکره ستا کړې. وإذ أخذنا من النبیین میثاقهم الله جل شانه فرمایي کله چې مونږه وعده واغسته انبیاء کرامو نه دي هغه مضبوطه وعده ومنک استانه مو واغسته ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا. دې د ټول نه آخري پیغمبر راولېږلی او تذکره ستا د ټول نه مخکې کوي. یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده. یا رسول الله زه به ستا کومه خبره کوم زه به په تا پسې ولې نه جاړم ستا په جدایۍ به ولې نه جاړم. الله جل شانه حضرت نوح علیه السلام راولېږو دعوت یې وچلو. حضرت نوح علیه السلام له غوسه ورله. حضرت نوح علیه السلام کو فرمایل یا الله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك. یا الله دا خبيثه خلک دي ته تباہ او برباد کې دي پاتې شو دا ټول دنیا به خراب. کله چې غوسه ورله حضرت نوح علیه السلام یا رسول الله خیرې کړې وي او یا رسول الله حضرت عمر وایي زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي. تا سره خلکو په احد کې څه وکړل ستا غاښونه یې زخمي کړل ستا مخ مبارک یې زخمي کړو ستا سر مبارک هغې مات کړو دې خلکو او ته بېهوشه شوې دې خلکو بېهوشه کړو او ته چې کله په هوش کې رالې فما زدت الا ان قلت اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا صرف دا وایي چې الله زما دا قوم د هدایت ته وکړي ویې به خیر دي نه پوهېږي. حضرت نوح علیه السلام خیرې کړی خپل امت ته چې غوسه ورله. یا رسول الله تا صرف دا وایي چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا سره خلکو په طایف کې څه وکړل تا وایي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي. الله که
حضرت ابراهیم موسی علیه السلام ته معجزې ورکړې وي. ام ضرب بعصاك الحجر، الله جل شانه موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ته خپل امسا راواله، دا ګډه پیوه فانفجرت منه 12 عینا، 12 چینې به دینه روانې شي. یا رسول الله دا څه دونه غټه خبره نه ده چې موسی علیه السلام په ګزار باندې د یو ګټې نه 12 چینې روانې شوې. فما ذلك بعجب من الماء الذي نبع من بين اصابعك، دا لویه خبره نه وه. لویه خبره دا وه کله چې ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانه چینې روانې کړې وي. موسی علیه السلام په امسا والي د ګټې نه چینې روانې شوې وي، ستا د ګوتو مبارکونه الله جل شانه چینې روانې. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان. حضرت عمر وایي زه په تا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدایۍ باندې به زه ولې نه جاړم. حضرت سلیمان علیه السلام له الله تخت ورکړی و، هغه له بادشاهت ورکړی و په هوا باندې. سلیمان علیه السلام ابا ګرځېدو په هوا باندې، غدوها شهر و رواحها شهر، یو میاشت پورې به ګرځېدو په هوا باندې. حضرت سلیمان علیه السلام یو سفر به د میاشتو د سلیمان علیه السلام. یا رسول الله سلیمان علیه السلام معجزه ور ټیک ده، فما ذلک بعجب، دا د هغې معجزې نه زیاته لویه معجزه نه وه چې الله جل شانه تعالی براق تر کړی و چې هغې ته په یو مایکرو سیکنډ کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته وړی وي او بیا د هغې ځای نه واپس خپلې بسترې له راوړی وي. د هغې نه زیاته لویه معجزه خدا نه ده یا رسول الله. د هغې سپیډ ته خو نه رسي یا رسول الله. دا په تا پسې ولې نه جاړو یا رسول الله. حضرت عیسی علیه السلام له الله جل شانه معجزه ورکړې وه چې مړي بیا راژوندي کول. یا رسول الله دا ډېره لویه معجزه نه ده. لویه معجزه خو ستا وه چې یهودنې ښځې هغې ته له خوراک راوړو، خوراک دعوت یې دله کړی او په هغې کې د چیلي دا ولې اچولی و، هغې نه باربیکیو کړی و ستا مخې ته پروت او په هغې کې زهر میلاو کړي و تا ته یا رسول الله. او صحابي هغه خولې ته واچوله او تا چې یا رسول الله ګوتې وروړې، تا ته د هغې چیلي د هغې ولي نه آواز راغلی و چې یا رسول الله لا تأکلني فإنني مسمومه، یا رسول الله ما مخوره، ما کې زهر میلاو کړي دي. دا غټه معجزه یا رسول الله. یا رسول الله زه په تا پسې ولې نه جاړم. حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت وچلو وما آمن معه الا قلیل، لږ کسان د هغې سره ایمان راوړو. یا رسول الله تا خو 30 کاله محنت کړو، الله جل شانه داسې بهترین صحابه کرام جوړ کړل چې هغه نن ودرېږي او وایي چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یا رسول الله په لږو ورځو کې تا دونه محنت وکړو، الله جل شانه د ابوبکر صدیق غونډه کې، د حضرت عثمان غونډه کې، د حضرت علي غونډه کې، د عشره مبشره غونډه کې خلک تیار کړل. یا رسول الله زه به ولې نه جاړم ستا په جدایۍ باندې. هذا ابو بکر صدیق سے منع کو ما جاړه، زه به ولې نه جاړم په نبي کریم صلی الله علیه وسلم.